صحیح سو ما ته نن کوم چپټر شروع کوو چپټر نمبر 4 ده ګیسز کیمستري کې چپټر نمبر 4 ګیسز چپټر د ټول مطلب ګیسز باره کې ده ٹھیک سو مطلب نه لیکویډز نه سولیډز خالی ګیسونه دي ګیسونه کې کم اکسیجن به یا کاربن ډای اکساید یا نور ګیسونه ټیک سو ګیسو پراپرټیانه به ګیسو باره کې کم تیوریانه دي نه نومریکل یو شای هم نصف شي ټیک سو خالی یو دوه درې ځای نومریکل ساغه مړکای نومریکل د اسانه فارمولا د سټریټ فارورډ سره د په خلاص هغه نومریکل ته په خپل هم جوړولای شوی فارمولا ټیک سو او ډیر ایزی چپټر ده ټیک سو ډیر خوندور چپټر ده مطلب ته خوند درکې ول ګیسونه تال دلی دي ټیک سو مطلب ګیس سلنډر مشکور تر اړ پاګه کې ګیس ده اکسیجن ګیس ده مطلب نه پیشنټ ته اکسیجن ګیس ورکې اخر کې مطلب مړ کیږي نه ساسه بند کیږي هغه ګیس ده سپری ته لګای په کور کې هغه ګیس ده ټیک سو نور کاربن ډای اکساید ګیس ده نو دا ګیسو باره کې ده نو دا چپټر ده چپټر نمبر 4 ګیسز او دا چپټر پیج نمبر 135 زوینې سه 170 پیجونه دي نه نو تقریبا 35 پیجز دي دا چپټر کې نو 35 پیجز کته په شپږ ورځ کې ختمه نو 100 پیج به د ورځې یا د ورځې به ته 6 پیجز یا خامخا ٹھیک سو نو 6 پیجز ته د ورځې یا نو شپږ ورځې کې 6 پیجز ته 36 پیجز نو مطلب ته یو چپټر 6 پیجز ته د ورځې یا نو په هفته کې یو چپټر ختم کیږي یو ورځ به ریویژن بل ورځ به ټیسټ نو 7-8 ورځې کې دا چپټر ختم کیږي ایزی چپټر د زیاتې هم وایلی سوای ټیک سو دا مینیمم ما در وشو نو اول را ماته راځو ګیسز باره کې مطلب ماته دغه خالی بیسیک انفارمیشن چې ګیس ته یا ګیس پراپرټیان دي او مطلب دغه چپټر کې کوم ټرمینالوجیز یوز کیږي دا بوک کې سماته یا هغه سمجھاو کوم بل هغه د بوک ریډینګ دروا کوم ټیک سو نو مطلب ګیسز ماده شو اکسیجن ګیس هم کېدل سي کاربن ډای اکساید ګیس هم کېدل سي دا فارملی دي دا آسان ته بوز ذکری یاته کنټینر چشته مطلب یو ټرم یوز کیږي کنټینر مطلب هغه شی ته یا اس مطلب چې ګیس مجدو فرض کړئ دا یو نه دا بوکس دا بوکس یو کنټینر ده فرض کړئ وینه د کې پروت ده ګیسونه پراته دي ګیس مالیکولز وینه دا ډاټډ شانس دا ګیس مالیکولز دي ټیک دا ګیس مالیکول دي کله کور کې موږ یو سلنډر راوړو نه هغه تم کنټینر وایلی سوای او کنټینر موږ دلته بوک یوز کړی د بوک کنټینر یوز کړی د مطلب دا ډبای مطلب باکس ٹھیک سو مطلب جس میں گیس کو رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے او بل ګیس پراپرټیانې وسو پراپرټیانې ما تاسو کې کو ګیس کم سدي ګیس مطلب ګور په کنټینر کې ته ګیس واچای ټیک سو ګیس خو نه اول زیړ سره وی بل خاطر منډي وي رینډم موومېنټ کوي نو یو ګیس مالیکول بدلته ټول ایریا بنولي ٹھیک سو نو یو ګیس مالیکول او بل ګیس مالیکول आपस کې ډیسټنس بیخي زیاتې ول ګیس مالیکولز کم سایز ده هغه بیخي وړکای ده ٹھیک سو او مطلب یو کنټینر کې ته ګیس واچي هغه ګیس مالیکول سایز زون وړکای ده چې یو مالیکول کم چې کې پروت یو کم چې کې پروت نه بیخي آزاد پراته سره نو دوی مابین کم ډیسټنس ده یو مالیکول مابین کې بل مالیکول ډیسټنس مابین کم ډیسټنس ده مطلب یو ګیس ستپ یو کنټینر کې واچي هغه کنټینر کې ستار سون ګیس واچي مطلب 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو سون ګیس واچي بیا هغه کنټینر ته دوی لپاره بیخي غټ ځای ده ول ګیس مالیکول سایز دا غوړکای ده نو یو ګیس مالیکول سایز یو ګیس مالیکول او بل ګیس مالیکول आपस کې کم ډیسټنس ده هغه بیخي زیات ده ٹھیک سو دا رنګ ده ٹھیک سو نو دغه وینه لارج ډیسټنس وینه بیخي لارج ډیسټنس ده نو یو ګیس مالیکول او بل ګیس مالیکول आपस کې ډیسټنس غټ سي نو دوی आपस کې کم فورس اف اټریکشن ده هغه هم کم سي ٹھیک سو یو اټم یا یو مالیکول بل مالیکول سو اخره کشي چې د आपस کې سره نږدې نو یو اټم کم پروټون ده د نیوکلیس کم پروټون ده هغه د څنګه والا مالیکول کم نیوکلیس ده ٹھیک سو هغه راکشي आपस کې فرض کړئ کدا یو مالیکول ده دا وینه او دا بل ګیس مالیکول ده فرض کړئ دا نږدې سره راځي نږدې سره نو دغه پروټون دغه الکترون دغه الکترون سره اوس دغه پروټون سره دغه خپل الکترون بم راکشي دا بل الکترون بم راکشي او دین د आपस سره نږدې راشي نو आपस کې اټریکشن هم زیاتیږي چونکه یو کنټینر کې ګیس مالیکولز بیخي لري پراته دي سره نو ډیسټنس هم بیخي غټ ده نو کوم څه اټریکشن فورس ده هغه هم بیخي کم ده ٹھیک سو نو بالکل اټریکشن نشته یو کنټینر کې ست ګیس واچي هغه ګیس مالیکولز او مابین کې ډیسټنس هم بیخي ډیری نو چې ډیسټنس ډیری نو
اټریکشن زیرو وي، بالکل मतलब लेज खो मतलब मुझे बिल्कुल ना गड़ो बिल्कुल, ठीक से बिल्कुल ना होने के बराबर है ना, नेग्लिजिबल मतलब अट्रैक्शन है लेकिन इतनी कम है कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल द अबल गैस पार्टिकल्स मतलब साइज भी गैस पार्टिकल्स और सुन गैस पार्टिकल्स है ना, गैस मालिक्यूल्स का ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और गैस मालिक्यूल साइज बिखी वड़काई बिखी ज़्यादा वड़काई इन ए वेरी स्मॉल साइज और गैस मालिक्यूल यो कंटेनर ته गैस واچای ٹھیک سو هغه مالیکولز نمبر بیخي زیات مطلب یو مالیکول دوه نه درې نه څلور نه کروڑاو نمبر باندې ٹھیک ہے مطلب بیخي زیات مطلب یو کنټینر ته गैस واچای ٹھیک سو गैस سایز خو بیخي وړه کوي لیکن مالیکولز نمبر بیخي زیات دي ٹھیک سو دا غل مینی پارټیکلز دي لیکن سایز یې بیخي وړه کوي بیا هم ډسټنس بیخي زیات اټریکشن زیرو او بل ټرم راځي कोलिजन दग बारे को मात्र डिटेल की बिया कोलिजन मतलब टकराव होता है, टकराना ठीक है पियो सिलेंडर की पियो कंटेनर की चिमाता गैस वाचाओ गैस मालिक्यूल्स मा वाचाओ नो गैस मालिक्यूल्स की चाहिए एनर्जी दा ठीक सो आगा पखपल जाई न दरीज आगा मुंडी वही ठीक सो अंधाधुंध ठीक सो ब्लाइंडली मतलब सर्गो से पटी और तड़ली यो खातर मुंडी बिल खातर मुंडी वही نو داس په आपस کې مونډ په خپل کنټینر کې مونډي سره وي د आपस سره ټکراو کیږي له بل سره ټکراو کیږي نو د ټکراو ته سي کولیژن یای ټیک سو او دوه قسمه ټکراو کیږي دا یو سلندر کې یو کنټینر کې چې ګیس واچي یو مالیکول خو خپل مالیکول سره ټکراو کېدل سو یو خبره او بل یو مالیکول ل کنټینر لوال سره ټکراو کېدل سو دا چې دا کنټینر وال ده ټیک سو دا کنټینر باونډري ده د کنټینر باونډري سره یو مالیکول ټکراو کېدلی سوی او دا مالیکول خپل مالیکول سره ټکراو کېدلی سوی نو کم ټیم زموږ ګیس پریشر ده ګیس پریشر څه وخت موږ ظاهر کوو ګیس پریشر هغه ټیم چې مطلب یو ګیس پارټیکل یو ګیس مالیکول هغه له چی سره ټکراو سي هغه له کنټینر له دیوال سره ټکراو سي کنټینر له وال سره ټکراو سي ټیک سو فرض کړئ دا مالیکول د ماده ته د بندې غټ کو اوس دا مالیکول ای ده دا ټکراو سره چې سره د کنټینر له دیوال سره ټکراو وسو نو موږ یو نه د پریشر ده کم ټیم سي سلندر پټاو وسی ټیک سو هغه څنګه پټاو وسی ټیک سو هغه مالیکول دونه ډیر سي په سلندر کې چې سلندر باندې پریشر ډیر ولګیږي مطلب ګیس ټکراو وسی سلندر یا کنټینر لوال سره سلندر او کنټینر یو شی ده نو ګیس مالیکول سره ډیر ټکراو وسی ډیر مالیکول سره ټکراو وسی له سلندر وال سره هغه سلندر پټاو وسی کنټینر پټاو وسی نو پریشر زیات سي یو کنټینر کې شی پراته مالیکولز پراته مالیکول आपस کې ټکراو کېدل سوی دا عام خبره ده ولې دوی موشن رینډم ده ډایرکشن نسته دوی ترتیب باندې نه دي پراته دوی منډي وي او بل هغه مالیکول چې سره ټکراو کېدل سوی لګي سلندر سره ټکراو کېدل سوی ठीक से मतलब अपना सर दीवार पे मारना इस तरह अपना गैस मॉलिक्यूल होता है वो अपना सर दीवार पे मारता है तो उससे क्या होता है जब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स सर दीवार से मारते हैं कंटेनर वाल से टकराते हैं तो क्या होता है प्रेशर डेवलप होता है ठीक है उसको हम क्या कहते हैं गैस का प्रेशर कहते हैं ठीक है आगे तो उससे गैस प्रेशर ही आई ठीक सो यो गुब्बारा बतल दिली गुब्बारा ठीक सो गुब्बारे के सच वाच डेर आवाज वाच है ठीक सो ډېر आवाज تاسو شکو اچوله مطلب تا ډېر ګیس شکو اچو ډېر ګیس مطلب شکو اچو ډېر مالیکول تاسو شکو اچولې دي نو ستا ډېر مالیکول شکو اچو نو سکس اوسي ګیسز په خپل سر کې ټکراو کیږي او ګیسز له ډومبکي له دیوال سره ټکراو کیږي ډومبکي له دا وینه ډومبکي له بیلون له وال سره ټکراو سي باونډري سره ټکراو سي نو چې ته بیخي زیات ګیس شکو اچي نو کم سي برداشت پشکې کم سي بیلونز کم وال دغه کې برداشت کم سي نو هغه کمزوري سي نو ګیس د بند راوځي پټاو سي او بل چې کم ټیم ست ټمپریچر زیات کې ګیس مالیکولز چې زیات سي والیوم هم زیات سي ٹھیک سو هغه څنګه مطلب والیوم چې ده वो जो चीज़ जितनी जगह घेरती है उसको क्या कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं एक कमरे का वॉल्यूम एक गिलास का वॉल्यूम एक जग का वॉल्यूम एक देग का वॉल्यूम ठीक है एक कमरे का वॉल्यूम ठीक सो दाविने दख्ता वॉल्यूम है कम टीम से फ़र्ज़ करिए वो कंटेनर की माता गैस वाचाओ ठीक सो दागा दा फ़र्ज़ करिए दा टीम कंटेनर छे दा मास्टर से डुम्बकाई दा फ़र्ज़ करिए ने बैलून दा माँ गैस वाचाओ फ़र्ज़ करिए गैस वाचाओ माँ गुब्बारा बंद कड़ाला ठीक सो
او د غباره سما بند کړله دغه یو ټمپریچر فرض کړئ 25 ټمپریچر ده. اوس د غباره د بین د ګرمي د مال مرتبه وو د غباره ما بوتله ټیک سو غباره سما مرتبه وتله نو ټمپریچر هلته زیاته فرض کړئ 35 سنټیګریډ ده. نو ټمپریچر چې زیات سو نو والیم ګیس والیم بم زیات سو وینه غباره غټه سوله وینه غباره سره غټه سوله غباره ولې دا غټه سوله ګیس مالیکولز هغونه دي لیکن تاسې د بین د بوت لمر ټمپریچر زیاتو ګیس ته انرژي وراله مالیکولز ته انرژي وراله ټیک سو مالیکولز نور په زوره زوره منډې والې سو مور زوره زوره منډې والې دوی له آپس سره هم زور زور ټکراو کېدل او دیوال سره هم زیات زیات ټکراو کېدل نو د بیلون یې ټوله غټ کړو. نو ټمپریچر څه کار کوي یو کنټینر کې موږ ګیس واچو هغه ته ټمپریچر ورکړو نو هغه ګیس والیم به غټ سي دا رنګه وینه. بل دا وم هغه دا د کوم څه ګیس پریشر ده ٹھیک سو همیشه که موږ پریشر ورکو وینه ٹھیک سو وینه دا ما डायरेक्टली वही वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा ठीक सो. अगर बिल द गैस और प्रेशर अगर हम इसका बिल्कुल उलट है ठीक है इन्वर्स रिलेशन है. अगर हम गैस का वॉल्यूम प्रेशर कम करते हैं अगर हम गैस का प्रेशर कम करते हैं ठीक है तो उस पर वॉल्यूम को क्या इन्वर्स रिलेशन होगा वॉल्यूम और प्रेशर का. अगर हम प्रेशर को ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगी अगर हम प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी ठीक है. अगर दारंगा दा फर्ज करिए कंटेनर दा मादा ने गैस को आचाओ उसमें बाला लखा प्रेशर पे ज़्यादा को इन द एग्जांपल के मां प्रेशर पे ज़्यादा को दा लकम जराली बाला लखा जे चिराली लांदराली ठीक सो नो प्रेशर से मां ज़्यादा को लमा खदून डेर वॉल्यूम उस गैस दारंगा ठीक सो د دارنګه مثال د مطلب کله یو ګین څه د ګین کستو وبو هغه واچي فرض کړئ مطلب هوا واچي وړکای ګین پوچي والا ته सेटिंग के आवाज़ नहीं होगी هغه कम से ना मतलब वॉल्यूम में कम मतलब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा प्रेशर कम करने से वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा. इन्वर्स रिलेशन है. तो मतलब बुक रीडिंग हो बुक रीडिंग की दाल के मैटर डेफिनेशन निकल द मैटर एनिशियस मास लरी पार्टिकल्स मतलब मास मतलब पार्टिकल्स او بل سپیس جای ګراو کوي نه هغه سپیس نه د مرسب کوم ګریویټي والا سپیس نه د سپیس مطلب جگہ ګریویټي والا هغه نه دی نه مطلب دا غته نه او بل د سولیډز وینه بل سولیډ چې لیکل نور ریډینګ په خبره تکواله سي زه خبره ما ټیک سو دا امپورټنت شنه ده شي سولیډز هاو بوت ډیفینټ ولیوم اینڈ ډیفینټ شیپ سولیډ سي یو سخت شي سي د ټوس شي سي دا هغه یو ډیفینټ سپیسیفیک ولیوم او سپیسیفیک شیپ फुटबॉल دا هغه سپیسیفیک شیپ ده سپیسیفیک ولیوم ده ٹھیک سو गेंद कुर्सी ده स्पेसिफिक शेप ده स्पेसिफिक वॉल्यूम ده ٹھیک سو डेफिनेट मतलब स्पेसिफिक او دغه څه به لیکویډز راواخلې ٹھیک سو لیکویډز वॉल्यूम خو डेफिनेट वॉल्यूम ده ٹھیک سو لیکن شیپ بار بار چینجیږي ٹھیک سو هغه څنګه فرض کړئ ته یو جام کې یو لیټر اوبه راواخلې یو لیټر اوبه ستار جګ ده هغه वॉल्यूम ده لیکن یو لیټر اوبه ست په ډبه کې واچي جلا شي پیسي یو لیټر اوبه ست په جام کې واچي جلا اوبه شي پیسي مطلب کم شي کې واچي هغه رنګ شي په جوړ سي ٹھیک سو मतलब فرض کړئ دا درې شیپ مالي کې لیدي نه دا یو سلندر شیپ ده د کې ما یو لیټر اوبه واچولې دا رنګ شیپ دی نه سلندر غون شیپ راغلی بل دغه اوبه ما چې دغه لیټر اوبه ما چې کوچ دا رنګ شي برتن کې ما واچولې هغه به دا رنګ شیپ راځي बल दगा यो लीटर बमा दारंग जाम की वाच लगा मतलब लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में जिस भी बर्तन में जिस भी ऑब्जेक्ट में हम रखते हैं लिक्विड उसी ऑब्जेक्ट का शेप इख्तियार कर लेती है ठीक है. तो इसका मतलब है कि उसका अपना कोई शेप नहीं है वो शेप बदलती है तो इसका मतलब है नो डेफिनेट शेप. लेकिन लीटर तो वही 1 लीटर ही रहेगा 1 लीटर पानी को आप किसी भी चीज़ में डाल दे तो उसी चीज़ का शेप इख्तियार कर लेती है. او بل گیسز ده گیسز کې دواړه شان ډیفینټ نه وي نه والیم یې ډیفینټ دي ٹھیک سو وینې نیدر هیو ډیفینټ والیم نه گیسز کم دي گیسز هغه نه سپیسیفیک والیم ده او نه سپیسیفیک شیپ ده. فرض کړئ گیس ته تیپ کمره کې تس کې نه دغه گیس ته فرض کړئ 1 لیټر گیس ته ٹھیک سو مطلب 1000 پارټیکلز یا مطلب 1 लाख پارټیکلز وینې
دون ګیس ته راواخله دا په کمره کې تاسو کیمره ټوله کمره یې ونیوله ټیک شو یعنې نو ډیفینټ والیم یې نشته او دغه ټوله ګیس ته په یو سلنډر کې واچوه هغه ټوله سلنډر یې ونیو ټیک شو نو یو سپیسیفیک والیم یې نشته او ګیس چې کوم د شیپ یې بالکل یو شیپ یې نشته چې په هر ابجیکټ کې واچوي هغه رنګه شیپ یې شي کله لیکویډ ټیک شو دا خبرې سولې نو دا خالی ځکه سولیډ دواړه شیان ډیفینټ دي لیکویډ خالی والیم یې ډیفینټ ده ګیس یو شی هم نه ده ډیفینټ ټیک شو سولیډ راواخله سولیډ کې دواړه شیان دي وینې دواړه شیان ډیفینټ دي او ګیس راواخله دواړه شیان نه دي ډیفینټ او لیکویډ راواخله یو شی ډیفینټ دی یو شی نه دی ډیفینټ ٹھیک سه بل ماته راوځي مطلب موږ سره څو سټیټس اف میټر دي څلور سټیټس اف میټر دي سولیډ هم راکړای سوی لیکویډ هم راکړای سوی ګیس هم راکړای سوی دا درې شیان کامن دي یو بل د پلازما هغه اوس نوی ډسکور سوی دی نه ٹھیک نو څلور سټیټس اف میټر دی ته کائنات کې هر ځای ته وګورې تا ته به یو شی په لیکویډ شکل کې یا به سولیډ شکل کې یا به ګیس شکل کې یا به پلازما شکل کې پلازما شی شیپ څه ده هغه په ارت باندې نیچرلی نه پیدا کېږي هغه سورج شاوخوا پیدا کېږي نو مطلب دا کوم سټیټس اف میټر دی دا موږ په یو بل کې کنورټ کولی سوای ٹھیک سو فرض کرے سولیډ د موږ لیکویډ کولی سوای لیکویډ د موږ سولیډ کولی سوای غوړي د تیر واخلې په فریج کې کښې د هغه سولیډ سي ٹھیک سو نو دا رنګه دي اوس ماته ګوره فرض کرے ماته ګیس ده ماته فرض کرے ما سره سولیډ ده ماته سولیډ او لیکویډ आपस کې کنورټ کوو سره ٹھیک سو ماته سولیډ کا ماته لیکویډ کې کنورټ کوو موږ به سولیډ شی کو میلټ بھی کو ٹھیک سو نو به سولیډ چیر چینج سي لیکویډ خواته به چینج سي لیکن که موږ لیکویډ راواخلو موږ فریج کې کښېږدو فریز یې کو هغه به چې سولیډ به سي فرض کرے دا ګوره دا آیس ده دا چې دی واټر ده واټر که ته آیس که ته میلټ کې ګرم یې کې نو چې به سي لیکویډ به سي واټر به سي واټر که ته فریز کې سولیڈ بس ٹھیک سو بل دا लिक्विड دا लिक्विड को अगर लिक्विड और गैस को अगर हम एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहें लिक्विड को अगर हम बॉयल करें बहुत ज़्यादा बॉयल करें तो ये क्या हो जाएगा इसका वेपराइजेशन हो जाएगा वेपर्स बन जाएंगे जिस तरह तो शाही पकाए ना चाय पकाए अगर चाय से वेपर्स शुरू से ना अगर चीज़ से अगर लिक्विड ऊबस वाले अगर चीज़ वाले गैसेस की चीज़ वाले से लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करना चाहें इसको प्रोसेस क्या कहते हैं वेपराइजेशन कहते हैं लेकिन अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको क्या कहते हैं कंडेंसेशन कहते हैं ठीक सो बादल जो होते हैं बादल क्या है गैस है लेकिन जब बारिश होती है तो वही बादल बरस जाते हैं लिक्विड की शेप अख्तियार कर जाते हैं तो वह कंडेंसेशन की बेस्ट मिसाल क्या है क्लाउड्स का रेन में चेंज होना गैस का लिक्विड में चेंज होना अभी हम कहते हैं गैस और सॉलिड को एक दूसरे में चेंज करते हैं ठीक है सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए ठीक सो अक्सर हमने देखा है कि मतलब सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होता है फिर लिक्विड से गैस में चेंज होता है लेकिन नहीं हम डायरेक्ट सॉलिड चीज़ को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं बिल्कुल भी लिक्विड नहीं बनेगा बीच में नो लिक्विड ठीक है अगर हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना चाहें बगैर लिक्विड स्टेट में जाते हुए ठीक से नागत प्रोसेस है सब्लिमेशन दा नो डेफिनेशन दा सो सब्लिमेशन चिश्तवा सब्लिमेशन टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट लेकिन हम अगर गैस को डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज करना चाहें तो उसको क्या कहते हैं डेपोजिशन कहते हैं और इसी तरह अगर हम प्लाज्मा और गैस को आपस में कन्वर्ट करना चाहें ठीक है अगर गैस को अगर हम प्लाज्मा में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं आयनाइजेशन आयंस बनाना ठीक सर और अगर हम प्लाज्मा को ठीक है प्लाज्मा को हम गैस में कन्वर्ट करना चाहिए इसको क्या कहते हैं डी आयनाइजेशन का उलट मतलब अगर तो गैस चेंज है प्लाज्मा आता ठीक सो ना तो इससे प्रोसेस के आयनाइजेशन आते हैं कहते प्लाज्मा चेंज के गैस था ना से डी आयनाइजेशन दा दोनों इंपॉर्टेंट दा कदर इंपॉर्टेंट दा मतलब डेली लाइफ की पैदा करवाले से एग्जांपल्स और योर एज ए रूम टेम्परेचर मतलब अक्सर एक्सपेरिमेंट्स मुश्को या मुश्कम ऑब्जेक्ट मतलब कमरे कम टेम्परेचर था ना आगा तकरीबन सुई 20 से 25 सेंटीग्रेड यो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब इन वेदर डेट्स हॉट इन वेदर डेट कोल्ड इन बारिश इन क्लाउड्स यो नॉर्मल उरस बांधी
روم ټمپریچر څو 25 سینټیګریډ یا 20 سینټیګریډ نو بس خالی 20 25 سینټیګریډ یاد کبزین کی ٹھیک سو 25 نو او فزیکل سټیټ چې دی فزیکل سټیټ مطلب فزیکل سټیټ دی یو شي خپل سټیټ ٹھیک سو اوس کرسي دا کرسي خپل سټیټ څه شي دا سولیډ دا ٹھیک سو ولې روم ټمپریچر باندې هغه کرسي ٹھیک سو هغه د بل بوکس راواخله هغه هم سولیډ دی او دغه سره راواخله سپری راواخله هغه مطلب خپل نیچرل فزیکل سټیټ اټ روم ټمپریچر باندې سوی هغه شي دا هغه ګیس ده دغه سه اوبه راواخله خپل نیچرل فزیکل سټیټ اټ روم ټمپریچر باندې شي هغه کوشش کوي چې په روم ټمپریچر باندې هغه شي هغه لیکویډ دی لیکن هغه خو بعد کې موږ ظلم وسره وکړو مطلب فرج ته واچو یا خای جن جوړ کو یا مطلب بوایل کو ویپر جن جوړ کو لیکن دا خپل نیچرل سټیټ اوبو چې ده دریا اوشن هغه چې فزیکل سټیټ چې ده اټ روم ټمپریچر هغه چې ده لیکویډ ده او بل چې ده سولیډ ده لیکویډ ده ګیس ده ٹھیک سو پارټیکلز به څنګه پراته وي سولیډ کې پارټیکلز هغه بیخي نږدې پراته وي دارنګه تنګ پراته وي او لیکویډ کې پارټیکلز لږ آزاد سي دارنګه او ګیس خو بیخي آزاد دي ٹھیک سو نو ست ټمپریچر ورکې سولیډ ته نو आपस کې بونډز مات سي نو هغه شي جوړ سي لیکویډ جن جوړ سي نو پارټیکلز لري او ته لیکویډ ته ټمپریچر ورکې هغه به نور پارټیکلز لري سي نو هغه به چې ګیس جن جوړ سي نو سولیډ کې پارټیکلز بالکل پیکټ کمپیکټ پراته وي لیکویډ کې پارټیکلز لږ آزاد دي گیس کی پارٹیکلز بیخی زیاتی بالکل حد جوتیلی او مطلب اس ما خود ریش اندر وشول سولیڈ کی پارٹیکلز بیخی نزدی لیکویڈ کی پارٹیکلز لږ لري گیس کی پارٹیکلز بیخی لري مطلب د سلرم سټیټ د پلازما بیا څنګه شي ده پلازما شي بل یو شي نه ده پلازما چې ده پروټونز دي الکترونز دي او چارجډ آینز دي دا ست په وجه سره کې د مکسچر جوړ کې دغه څه یای پلازما سټیټ یای بیا ریپیټ کوم پلازما کچا ټول لیکویډ د سولیډ د ګیس تال دي لیکن د پلازما چې د مطلب شکل راوښه شکل څنګه دی د مطلب کته پروټونز الکترونز او چارجډ اټمز مطلب اټمي چارج په پروت دی نه دغه ټول سره په وجه سره ګډ کې په تعالی کې واچي په کنټینر کې واچي دغه څه یای پلازما سټیټ یای او بل روم ټمپریچر کې مطلب زه دروښم روم ټمپریچر مطلب ګور یو فزیکل سټیټ دی یو شي کوم خپل سټیټ ده هغه که روم ټمپریچر باندې هغه سټیټ بیا د هغه اوریجنل سټیټ هغه ده فرض کړئ اوس واټر ده هغه فزیکل سټیټ چې د لیکویډ ده ولی 25 سینټیګریډ باندې دی واټر لیکویډ شیپ کی او ملک دا هغه فزیکل سټیټ چې ده لیکویډ ده ولی 25 سینټیګریډ باندې شیدې کې دغه شیدې لیکویډ سټیټ کی دغه سی مطلب وینیګار مطلب کله مطلب سرکه ته یې نه مطلب بوډ کې استعمالو هغه هم لیکویډ سټیټ 25 سینټیګریډ باندې اوس ته مالګه د 25 سینټیګریډ باندې تک شي دغه شي سولیډ شکل کې نو دا خپل فزیکل سټیټ شي ده سولیډ ده دغه سی شوګر ده دغه سی ګولډ ده دغه سی مطلب اکسیجن او کاربن ډای اکساید راواخله 25 سینټیګریډ باندې تک شي دغه شکل به څنګه 25 سینټیګریډ باندې شي ګیس شکل کې وي دا شي سو او بل سلرم سټیټ ما درو شو پلازما از آینایزډ ګیس مکسچر پلازما چې ده آینایزډ ګیس مکسچر ده مطلب آینزم دی پروټانم دی الکترونم دی چارجډ آینزم دی دغه مکسچر جوړ کې به تعالی کې دغه څه یای آینایزډ ګیس مکسچر فرض کړئ موږ هایدروجن اټم راواخلو موږ پروټون جلا کو الکترون جلا کو او نیمه دانګه ګیسونه یې مطلب اکسیجن یې موږ الکترون جن باسل نه نو چارج پر راغلی دا ټول سره مکس کوم څه یې پلازما سټیټ یې او مطلب په پیریډک ټیبل کې 118 الیمنټس دي په هغه کې 11 الیمنټس دي هغه ګیسونه دي ٹھیک سو نو دا 11 ګیسو د پاره موږ دا ټول چپټر یې نه اوس وکاسو کومه ته ګیسو خطر رواني نو د ګیسوس کوم امپورټنت ګیسونه د هغو نومان به تا خامخاز دی اوس هایدروجن یو ګیس ده هیلیم یو ګیس ده هیلیم چیرې استعمالیږي کوم غبارو کې استعمالیږي هغه غبارې بیا بالا رواني نه اسمان خواته خیږي هغه غبارې چې استعمالیږي هیلیم استعمالیږي اکثره غبارې به تل دلی یا مطلب غټ ډومبکیان سي خلک سفر ټوکري غوندي سي نه
ټوکرۍ هم داسې ټوکرۍ جوړوي بیا لاړ غټه غباره وي ټیک څه هغه کې کم ګیس استعمالیږي هغه کې هیلیم ګیس استعمالیږي نایټروجن ګیس ته اکسیجن ګیس موږ یې اخلو دا امپورټنټ ګیس ته فلورین ګیس ته نیون ګیس ته کلورین ګیس ته کلورین ګیس چیرې استعمالیږي مطلب کم سي دا لیټرناشن سپه صفا کوي نه آرپیک دغه کلورین دا پارټیکلز استعمالیږي نه نو دا ګیسونه کم څه نور 11 ګیسونه دي 11 ګیسو کې مطلب کم امپورټنټ ګیسونه دي هغه دغه دی نه دا زده کړه نور دغه هم ګیسونه دي بس یو خامخا نومان ویلي که خامخا بار راځي کاربن مونوکساید زده که کاربن ډای اکساید امونیا ګیس هم ګیس ده بل نایټروجن ډای اکساید ګیس نوم زده که خامخا او بل هایدروجن کلوراید ګیس ته دا مطلب اسید ده ٹھیک دا ګیسونه ما زده که دا امپورټنټ دی بار ریپیټ کیږي نه دا نور که ځینې زده مسله نه ده سلفر ډای اکساید ده اسید رین ٹھیک څه نو دا ګیسونه باید تا زده یو مطلب نه اوس کله دا اسید ده او کاربن مونوکساید چې سموک کې استعمالیږي کم سموکینګ خلک کوي نه سګریټ کم ګیس لنګس ته کاربن مونوکساید رواني کاربن ډای اکساید یو نیچرل ګیس ده مطلب موږ خوراک وخورو کاربن ډای اکساید پروډیوس شي ټیک څه او بل امونیا یو ګیس ده فرټیلایزرز استعمالیږي نه او نایټروجن ډای اکساید ګیس ده سلفر ډای اکساید رین اسید رین دغسې نایټروجن هم اسید رین تیزابي بارش اوس ماته امپورټنټ ټاپک سره راځو هغه چې د کاینیټیک مالیکولر تیوري اف ګیسز باره کې یو تیوري ده ټیک څه نو هغه ته څه کاینیټیک مالیکولر تیوري مطلب ګیسونه چې شکل کې مالیکول په شکل کې او ګیسز څه کوي حرکت کوي نو ځکه کاینیټیک مطلب حرکت لپاره استعمالیږي نه نو دا یو تیوري ده ګیسز باره کې ده ګیسز مالیکولز لیول باندې نو هغه چې مومنټ کوي حرکت کوي نو دا ټوله تیوري نوم ده نه دغه کې ام ټي جی وایي څه نه کاینیټیک مالیکولر تیوري اف ګیسز نو دغه مختلف ساينټیسټ کار کړی هغه نومان دغه ډیمنشن دي ټیک څه امپورټنټ نه دي لیکن یو خامخا وایي یا نه برنالي اوله مطلب دا تیوري پروپوز کړله که مطلب چې ګیسز دي هغه کنټینیوس سټیټ اف موشن کې دا یو عام خبره ده مطلب زم ویلی چې ګیس همیشه په حرکت کې بلکې دنیا هر پارټیکل په حرکت په شکل کې ده موږ کوم لاسونه له پروټین لیکوډ ایټمز جوړ دي لیپیډز جوړ دي هغه هم ایټمز کې چې ده الکترون څه کوي هغه حرکت کوي نو موږ ټوټل باډیز د هغه په حرکت په شکل کې ده نو حرکت هی زندگی ہے نو هغه څه ویلي ول برنالي دا غټه خبره خو نه ده کړې ښه اوس مطلب د ویلي دي نو خلک هم میتھمیټیکل فارمولا به یې لیکلي ځکه دا امپورټنټ ده نو هغه ویل مطلب ګیسز پارټیکلز د مالیکولز هغه همیشه په حرکت په شکل کې او بل کیم ټي جي تیوري څنګه راغله اول مطلب دغه ساینټیسټ کاینیټیک مالیکولر تیوري جوړه کړله بیهیویر اف ګیسونه څنګه سلوک ګیسز له یو بل سره څنګه رشته وي ګیسز سلنډر کې څنګه ګیسز پریشر څنګه ګیسز ټمپریچر څنګه وي نو دغه باره کې بیا هغه بعد څوک راغلی میکسویل راغلی هغه بعد بولټزمین راغلی ټیک څه نو دا کوم کاینیټیک مالیکولر تیوري ده دغه مطلب مختلف ساینټیسټ مطلب کوشش کړی د تیوري جوړوله څوکه غټه سواله یو ساینټیسټ راغلی بیا بل ساینټیسټ راغلی بیا بل آخر کې دا تیوري شیپ ورغلی دا ګیس ته او وینه بیلیارډ بال موډل وینه بیا هغه بعد ونډروال راغلی بیا وینه دغه نو مین پوینټ دا چې مطلب دغه امپورټنټ ځای دغه ده ټیک څه مطلب دا تیوري خو دا تیوري مختلف ساینټیسټ جوړ لیکن دا تیوري لیکلي څه دي دا تیوري څه یا ګیسز دا تیوري څه فایده ده ګیسز بیهیویر څنګه ایکسپلین کړی ده نو هغه ته پوسټولیټس اف کاینیټیک مالیکولر تیوري کاینیټیک مالیکولر تیوري اف ګیسز کم پوسټولیټس مطلب پوینټس ټیک څه نو اول پوینټ دا ده چې مطلب کوم څه ګیسز دي هغه خو بیخي زیات مطلب یو سلنډر کې څه ګیسونه وي نه ګیس ته واچوي هغه ګیس پارټیکلز خو یو بیخي وړکي پارټیکلز دي بیخي نه وړکي سایز کې لیکن په نمبر کې بیخي زیات دي ټیک څه ګیسز یو کنټینر کې ته واچوي هغه سایز خو یې وړکی لیکن تعداد یې زیات دی یو پوینټ دغه اسانه پوینټ ده مسله نه ده د اختام سر په اخلاص تیوري ختم ورکولی شي او کوم څه ګیس مالیکولز دي هغه یو بل چې بیخي آزاد پراته دي
وینې سپریټډ فرام ایچ ادر اینس موسٹ اف د والیوم اف ګیس از امټي لزکه مطلب کوم یو سلندر دی یو کنټینر د هغه چې کوم والیوم د جای د هغه اکثره خالی ول ګیس یو بل جلر لري پراته نو ګیس یو بل جلر لري پراته نو مابین خو جای خالی ده فرض کړئ دا سلندر ده دلته ته ګیس واچي ګیس خو پارټیکلز یو بل لري پراته دي نو لزکه ګیس سلندرز ده جای خالی ده بشکی د یو سلندر کې یو کنټینر کې ست ګیس پارټیکلز واچي ګیس پارټیکلز یو بل جبي خلر لري پراته دي نو میکسیمم کم سلندر سایز د کنټینر سایز هغه شي خالی امټي او بل کم د ماساتول مال کم سي مالیکولز یو کنټینر کې سي مالیکولز پراته دي ګیس مالیکولز پراته دي هغه سایز بیخي وړکای نو څنګه یې مطلب کم سی ایکچوअल वाल्यूम ऑफ गैस मालिक्यूल नौ वो वॉल्यूम भी कम है ठीक है मतलब आगा ना होने के बराबर जगह घेरते हैं ना फ़र्ज़ करिए जब बताते हैं लाइव एग्जांपल दारेंगे तो फ़र्ज़ करिए उसके ज़ता हुआ है ना जै मतलब यो कंटेनर से गैस वाच आगा वॉल्यूम चाहिए ना होने के बराबर दा नेग्लिजिबल दा आगा मिसाल दारेंगे तो फ़र्ज़ करिए यो ग्राउंड दा ठीक सो यो ग्राउंड की یو غټ ګراوند د فوټبال ګراوند په فوټبال ګراوند کې ته بنټک شي دی نو ته خو دا وایي چې دا بنټې یو ځای هم نه دی نیولی دا ګراوند کې ټیک سو نو دغه موږ وایي چې یو کنټینر کې ستا یو ګیس پارټیکل کې شي دی هغه هم نه ونه کې برابر د ځای نیولی ده ټیک سو زه دوباره ریپیټ کوم کله ته په یو ګراوند کې فوټبال ګراوند کې یو بنټک شي دی ټیک سو نو ته خو دا وایي چې اس بنټې ने ग्राउंड में कोई भी जगह नहीं घेरी है ना होने के बराबर जगह घेरी है हालांकि बंटा तो पड़ा हुआ है फुटबॉल तो पड़ा हुआ है लेकिन जगह नहीं घेरी बिल्कुल उसने भी ग्राउंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इसी तरह जब कोई गैस पार्टिकल्स को हम जमा करते हैं सारे गैस पार्टिकल्स को एक साथ जमा करते हैं तो कंटेनर में उसने कितनी जगह घेरी होती है ना होने के बराबर जगह घेरी होती है तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम गैस ऑफ वॉल्यूम इज़ नेग्लिजिबल अगर एग्जांपल दारेंगे तो उसको दाएँ सिलेंडर दा कंटेनर दा زه بار بار کنټینر لیبل استعمالوم ټیک دا کنټینر دا دا کې ماته ګیس واچاو ګیس ما په واچاو ګیس نو پهلا اوس ټول کنټینر ویني لیکن ځکه دا یو دارنګ سیستم جوړ کوم یو دارنګ ټیکنیک وکم چې دا ټول ګیس پارټیکل دارنګ یو جته جمع کوم نو دا ټول کنټینر کې نه لمخه زی پهلا دون جایني ولای لیکن اسما دون جمع کو ګیس والیم اکثر والیم سونه دغه والیم ده نو دا والیم गैस वाल्यूम सर टोल कंटेनर वाल्यूम सर कंपेयर किए मुवाजना है वके नो दा गैस दा ना होने के बराबर उसने जगह घेरी है तो हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि गैस का वॉल्यूम ना होने के बराबर है कंपेयर टू कंटेनर वॉल्यूम दा द्रेम पॉइंट था सलरम पॉइंट भी खे आसान था यो गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की बात है आगा मोशन संग ही ब्लाइंडली रैंडम मोशन ही स्ट्रेट लाइन के रवानी ठीक सो यो डायरेक्शन है ना मालूम सी और बल मॉलिक्यूल से टकराव से खपल डायरेक्शन चेंज से बिलो खत रवान से बस बल मॉलिक्यूल से टकराव से बिलो खत रवान से नो दख्त से रैंडम मोशन ही है कांस्टेंट रैंडम मोशन इन स्ट्रेट लाइन ठीक सो द डायरेक्शन से गोर हमेशा से गैस पार्टिकल से तवाचे कंटेनर की आगत से रैंडम मोशन ही और स्ट्रेट लाइन के रवानी दरागा पूरी च मतलब दे लबल एटम सरी मॉलिक्यूल से टकराव से लबल मॉलिक्यूल से टकराव से बिलो खत रवान से बे स्ट्रेट लाइन के रवानी लेकिन बस लबल एटम से टकराव से बिलो खत रवान से नो दख्त से आपस के ने लेवल सर दिशे की कोलाइड की कोलिजन की और दी लेवल सरम कोलिजन की और कंटेनर ले देवाल सरम कोलिजन की और कम टीम से मतलब गैस पे सिलेंडर कंटेनर के वाचे आगा कंटेनर टोल जाए जर विनी से क्विकली विनी से वाले दी जर मोशन तेज दा क मतलब ते स्प्रे वके पर्स करे त ऊर्ज के वलाड़ है ता स्प्रे वकड़ला आगा कम से खुशबू दा टोल जिक पहला टोल हाल के पहला वस वाले आगो मोशन तेज दा और कम से गैस प्रेशर दा आगा चीज लवाजी आगा मतलब लेवल सर टकराव कीज दगला वजम प्रेशर ही और आगा गैस प्रेशर भी हमर दख्ता मर मतलब गैस ल कंटेनर दीवार सर टकराव कीजी द सलोर पॉइंट दा आम खबरी दी मतलब गैस साइज कम द गैस आपस के डिस्टेंस ज़्यादा द गैस मोशन ज़्यादा
ګیس پریشر کنټینر له دیوال سره ټکراو کوي. دا ټوله پوینټ ته زده که بس اګې پیچې وي لکه زده دي سو دا ټوله تیوري د زده ده. ګیس والیومس د هغه نیګلیجیبل ده، نه ونه کې برابر ده ستا خو لیکن بیخي کم ده. اوس خو دا رنګه نه. او بل یو امپورटेंट ده ما درته وویل نه، कोलिजन मतलब टकराव, गैस का एक दूसरे के साथ टकराना और गैस का कंटेनर के वाल के साथ टकराना. और कम से गैस मॉलिक्यूल्स कम कोलिजन दागत छे इलास्टिक ده. اوس کولیژن دوه قسمونه دي ټیک، یو الاستیک کولیژن ده لچکدار کولیژن، یو نان الاستیک کولیژن ده ټیک. سو الاستیک خبره مطلب ربړ غوندي نه ټیک سو کله مطلب ربړ ستا کاش کې هغه سونه غټ سي دغه ته الاسټیسټي آی. اکه لیکن کته پلاستیک کی یا مطلب داګه یا هغه ته کاش کې هغه غټه مات سي نو دغه کې الاسټیسټي نسته، نان الاستیک ده. ربړ سدا هغه الاستیک ده، داګه سدا هغه نان الاستیک ده. الاستیک مطلب ته څه کش کې هغه بیرته خپل پوزیشن ته بیرته راځي، تر ربړ کش کې بیرته پرې دغه به بیرته وړکای خپل شیپ ته راځي، دغه الاستیک یای. لیکن کولیژن بیا دوه قسمه دي، یو الاستیک کولیژن ده، یو نان الاستیک کولیژن ده یا ان الاستیک کولیژن ده ټیک. سو هغه به زره سمجاوم ټیک. سو هغه دلته به زره اوس به زره سمجاوم کوم دغه نه. کولیژن ده دوه قسمه دي، یو الاستیک کولیژن ده، یو نان ان الاستیک کولیژن ده. الاستیک کولیژن مزه ته مثال درکم. الاستیک کولیژن مطلب د انرژي نه ویسٹ کیږي، ان الاستیک کولیژن کې مطلب انرژي ویسٹ سي. الاستیک کولیژن دا مطلب یو گین ده، یو فوټبال، یو ربړ گین مطلب د ټاپ کی سی وي، هغه گین تر واخست دونی هایټ باندې تا تسکو لفرش سره سولګي هغه بیرته چیر سونی پورته سو بیرته خپل اولډ پوزیشن غوندي پورته سو. یو ربړ گین ده تر واخست یو مخصوصه هایټ باندې تا پریشو ټیک سو نو تاس پریشو هغه کې و انرژي ده هغه سو د 20 د فرض کړي هغه سره فرض ټکراو سو هغه بیرته سونی پورته سو بیرته هغه نه پورته سو سونی ستاله کوم هایټ راتس کړي نو دغه ویني پورته سو نو دغه کې بیرته سو انرژي د 20 ده مطلب لمه هم ستات سکړی نو د سو انرژي ولا 20 ولا لیکن تاسو بیرته پورته سو بیا سونه انرژي ده بیا هم 20 انرژي ده لزکه 20 انرژي ول بیرته خپل پوزیشن ته پورته سو دغه څه الاستیک کولیژن یای. کولیژن چیرې وسو له فرش سره وسو ټکراویدل فرش سره وسو یو ګینده یو بال ده ټیک سو الاستیک ربړ بال ده تاپ یو مخصوص هایټ باندې وینیو د سو انرژي ده 20 انرژي ده تاسو کو له فرش سره کولیژن وسی کولیژن بعد بیرته بالا پورته سي سونی پورته سي اغونی پورته سي اغونی هایټ ته پورته سي سونی ستاره تسکړایو نو لمه هم سو انرژي ولا 20 ولا وسم سو انرژي ده 20 ده انرژي نه ده ویسټ سره دغه څه الاستیک کولیژن یای. بل اگزامپل بالکل د الټ ده یو ډبره ده تاپ مخصوص هایټ باندې ونی ولا سو هایټ باندې فرض کړئ یو مخصوص هایټ تک شي مطلب 2 میټر 3 میټر باندې تاوینه ولا دا ډبره تاوینه د هایټ باندې ډبره ویني ولا د انرژي سو ده 20 ده تا سکړه ډبره چیر باندې ولا فرش باندې ولا کېدله او لیر پورت سره بیرته تاسو ولا ټیک سو نو دغه څه نه دوغه نه پورته ولا بیرته لاندره مطلب خپل اولډ پوزیشن ته نه د هایټ ته نه د کړلې نو مطلب خپل پوزیشن اولډ پوزیشن نه کړل مطلب لمخه 20 انرژي ولا اوس انرژي سو لیر راپورت سره 15 انرژي ٹھیک سو او نور انرژي چیر سوله زایس ولا 5 انرژي زایس ولا ٹھیک سو هغه انرژي څنګه د سره ډبار سپمزه کومه ته سره ساوند جوړ سو ساوند چې د انرژي د نو هغه انرژي په ساوند په شکل کې زایس ولا فرض کړئ ان الاستیک کولیژن چې فرض کړئ ته یو بل ګین راواخلې فرض کړئ پیټو ګین څه د موږ بولنه ټینس ګیم دا تر واخست 2 میټر باندې تاوینو دغه 20 انرژي ولا دا ستاتس کو په فرش باندې ولګېدو ټکراو سو ساوند جوړ سو هغه به دا ګین بیرته پورته سو لیکن هغه نه خپل پوزیشن ته بیرته نه رسېدلی ټیک سو نو مطلب لمه خصو انرژي 20 ولا وسو 15 ده 5 انرژي زایس ولا انرژي زایس ولا دغه څه ان الاستیک کولیژن یای. کولیژن چیرې وس له فرش سره وسو ګین له چیر ټکراو سره فرش سره ټکراو نو سکم ګیس مالیکولز هغه आपस کې سره ټکراو کیږي نو هغه چې انرژي نه ضایع کیږي دغه څه الاستیک کولیژن یای. نو ټوټل انرژي څنګه یې پریزرو نه چینجیږي ریمین سیم کانسټنټ ټیک سیم کانسټنټ یو مطلب دی نه
चेंज नहीं होती। तो गैस पार्टिकल जब एक कंटेनर में होते हैं तो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, उस टकराने को क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इस इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, ना को टकराने से पहले जो एनर्जी होती है टकराने के बाद भी वही एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी कम से कंटेनर्स कम टोटल मॉलिक्यूल्स कंटेनर के पहले आगा एनर्जी सेम है। नो कम टेम्परेचर नहीं चेंज कड़ाई تا د بند لخوا انرژي نه ورکړي ګیس پارټیکلز هغه خپل انرژي سیستم کې ایوریج کاینیټیک انرژي او بل کم سي ما بل خبر ته کم سي یو کنټینر کې تا ګیس پارټیکلز اچولي ګیس مالیکولز تا اچولي دو واپس ما بین چې ډیسټنس بیخي زیات نو دو واپس کی اٹریکشن فورسز دي یا ریپلژن فورسز دي खींचने वाली फोर्सेस एक दूसरे को ठीक सर या दूर करने वाली फोर्सेस रिपल्शन फोर्सेस वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर होती है। ठीक है नो वन पॉइंट पे अच्छा है गैसेस मालिक्यूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी गैसेस मालिक्यूल्स दा मोशन की इस मोशन की दफ्तर में कम एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है और दा कम से मोशन दा कांस्टेंट है मतलब का 25 मीटर पर सेकंड रवानी दी 25 मीटर पर सेकंड रवानी ने चेंज 25 मीटर सेकंड है मतलब तय है ना लेकिन सौ खबर कम टेम्परेचर तेज़ के नगा वेलासिटी हम तेज़ इससे ठीक से बस दा पॉइंट्स दा ना दा वन पॉइंट बन छः ज़ा खाली मतलब गैसेस दा कम एवरेज काइनेटिक एनर्जीज दा आगा सेम दा कांस्टेंट मोशन बने दा आगा टेम पर इस्ताद रहो पर टेम्परेचर नहीं चेंज करी जिस संग टेम्परेचर बढ़ा हो के काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से कम टेम्परेचर रकम की काइनेटिक एनर्जी कम है और खाम खा दूसरी हरकत कई दूसरा कई दी कंटेनर दीवार बंद लगी कंटेनर दीवार बंद लगी दूसरा प्रोड्यूस कई प्रेशर प्रोड्यूस कई नागा तुम से गैस प्रेशर ही आई او بل مثال درکړی دا کم سي مطلب یو هوټ سمر نه ګرمي ورځ نه ګیس مالیکولز په هوا کې نه هغه څونه تیز مو کوي هغه جیټ ایروپلین جم تیز موومنٹ کوي جیټ ایروپلین هغه څه ده 1660 کیلومتر پر घंटा باندې جیټ ایروپلین دون تیز روانه لیکن ګرمي کې څنګه ټمپریچر زیات اکسیجن اس کا موومنٹ هغه د جیټ ایروپلین هم زیات دي लेकिन यो कमरा के सीता स्प्रे वकी ऑक्सीजन वाला आगा ऑक्सीजन ये कमरे जब भी कमरे तराजी पर्स करता टीवी कमरे के स्प्रे वकड़ला और गैस रवा हाल था कमरा कम दरवाज़ा था बड़ा कई दिनों गैस तेज़ निस रखला वाले दो आपस के टकराव की वाले कम सीधा जय सीधा रावतन जय आगा कम दा लेक्चर रिगार्ड्स वाल में बेसिक कम दरोश वाला मिलता ड्रे पेज दा